د خدای رضا لټوي ټول ستا اطاعت کې مشره ستا اطاعت کې مشره. دا د مسلمانانو په ګټه حکومت نه دی، دا د یو شخصي خلکو په ګټه حکومت دی. یو معامله ده روانه ده، یو څو ورځې به دا ریاست وچلي سره چربي کې سره یو چې زی به خپله لاره د حکومت د نن امنیت ضروري دی. تصرف الامام برعیت منوط بالمصلحه، دا ټول امام چې تصرف کوي یا د هغه نه راکښته د هغه ټولو تصرفات په مصلحت د امت پورې تړلي دي. عامه مصالح به په نظر کې نیولي، عامه مصلحتو دپاره، شخصي مصلحتونه به نه وي. شخصي مصلحتونه خو دا دي خپل زوی راوله پکې دروایه، ورور راوله پکې دروایه، قوم راوله دروایه، بل راوله دروایه، دا هلته خپلو کورکاڼۍ دې سره جوړه که عام مصلحت په نظر کې نشته. دا خو د مخکې حکومت هم نو خو امنیت نه و. د امنیت د ثبات دوام دپاره دا شرط دی چې خواهشات وپرېږدي. ټول خواهشات به شریعت ته تابع کوي. په ځان کې به هم شریعت راولي، په خپل اداره کې به شریعت راولي، په خپل کورنۍ کې به شریعت راولي. که ستا په کور کې شریعت نه وي نو ته څنګه بیا دا دعوه کوې زه په دې ملک شریعت راولم؟ که ستا په اداره کې شریعت نه وي، که ستا په بدن کې شریعت نه وي، څنګه به دې دا دعوه خلک ومني چې زه په دې مځکه باندې د الله دین راولم، شریعت راولم؟ دا خو دروغجنه دعوه ده. نو خو اول د ځانه شروع کېږي. اول به زه پر شریعت باندې ځان برابروم، داسې به نه کوم چې شریعت پر ځان برابروم، چې زه کوم هغه شریعت یا شریعت ترازو ته به زه ځان وراچوم. څنګه وایي شریعت؟ څنګه وایي؟ زه وایم همدا یو چا څه یو مسؤل څه پوښتنه وکړي، تعزیر ورکوي و دې سړي ته، دا سړی بندي که دا سړی ووهه. کوم سړی د بندي کېدو مستحق دی؟ کوم یو د دې چیزې خبرې مستحق دی؟ کوم یو د ترش تندي مستحق دی؟ دا منازل یې د خلکو، دا مراتب یې د خلکو په دې تعزیراتو کې دا تاسو ته معلومې دي. دا چې د یو اسلامي نظام یو والي وي باید دا ټول ورته واضح وي چې پر دې طریقه باندې به کېږي. دا خو نن د دې ملت د دې امت سرپرستي دا په غاړه باندې ملویت ټول حقوق غواړي. نر یې هم غواړي، ښځه یې هم غواړي، سپین ږیری یې هم غواړي، ځوان یې هم غواړي، عالم یې هم غواړي، یتیم یې هم غواړي، کونډ یې هم غواړي. او د دې حوایج ګلفه کوي. که سړی په خپل ځان اخته شو چې وارې زه خپل ځان وباسم، یا وارې څه کوشش وکړم بیا به بیا وروسته کوم، بیا دا امنیت ځي. یعنې خواهشات که را د مخه شوه امنیت ځي. په دې مخکې اداره کې خواهشات حاکم و، امنیت تللی و، امنیت نه و. د مجاهدینو په شعار کې بیا شریعت حاکم دی، خواهشات نشته، امنیت راغی. دغه امنیت که ثابت پاتېږي هغه په دې پاتېږي چې شریعت ورسره ملګری شي، خواهشات پاتې شي، نفسانیات پاتې شي. هغه نفسانیات په دې پاتېږي د شیخ صاحبانو تاسو ته ویل د خپلو امراو اطاعت به خپلو منازلو باندې، د ولسوال اطاعت به هغه د ولسوال تر حاکمیت لاندې هغه بیا کوي. هغه په داسې حساب ورته ګوري چې د هغه د امیرالمؤمنین دی، داسې درته دی. ولسوال به د والي، والي به د وزیر، بل به د بل، بل به د مراتب یې مراتب. بیا خودخواهي هم ختمېږي، خواهشات هم ختمېږي. او که دا بې نظمي سره شروع شو، چارې وایي زه حاکم یم، بل چا ته ضرورت نشته. یو د یو په کار کې مداخله کوه، بل د بل په کار کې مداخله کوه، یو پر یو ځان باندې لوړوه، بل پر بل ځان لوړوه، یو د یو شکایت کوه، بل د بل شکایت کوه، یو د بل حسد سره روان وي، سیالي سره روان وي. په دې دنیایي امورو کې اختلافات سره شروع شي، یو بل وږې سره وي، لکه دا مخکې اداره کې شو. دا خواهشات په ګډ امنیت نشي راتلی، دا امکان نه لري. حفاظت کې مشره د خدای رضا